الرحمن الرحیم زه ورخان یم او تاسو ګورئ تحقیق نیوز ولاړ یم کویبر مول دوشي کې کوم ځای کې چې تاسو به دغه د زړې ویډیو د فوټیج ښکاري مونږ یو ریپورټ کړی و چې دلته کې چشمه راختې ده د کویبر مول په حدود کې یو چشمه راختې ده چینه ده نو چونکې دا چینه نه وه دا د بایزي اریګیشن مین پیپ چې دی هغه لیک شوی او دا داسې پیپ دی چې د پروجیکټ د وختونه په دې کې دومره پنچرې لګي چې دومره په ګرمۍ کې د موټر سایکل په ټیر کې هم نه لګي دا اوس الله ته علم دی او د واکدارانو ته علم دی چې آیا په هغه وخت کې دا میټیریل ناقص لګېدلي یا په دې باندې پریشر سیوا راشي یا څه ګیس ته خو څه وجه ده خو بار بار دلته کې پنچرې لګي په دې پیپ کې د پی کې چون امتیاز ارشاد خان په دې باندې خصوصي نوټس اخیستی و او د هغه په هدایت نن تاسو ته دغه فوټیج ښکاري نن په دې پیپ باندې په کوم کې چې دا پنچرې لګېدې دا یو دی یو د غازي بابا په حدود کې دی هغې باندې ریپیرنګ داسې نه دی چې ګینې هغه زوړ ځای چې کوم لیک دی هغه به بدلېږي بلکې دغه پوره پیس چې دی دغه پیپ دغه کومه ټوکړه چې ده دغه به بدلېږي او په دې کې هم موږ د انجینیر چې کوم دلته کې موجود دی یعقوب سید د بایزي اریګیشن چې کوم سب انجینیر دی د هغه نه هم پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې ویلډ نه کوو موږ دې ته کې چې دا کوم پیس مات شوی دی دا به مکمل طور باندې موږ بدلو تاسو ته دغه ټول فوټیج هم ښکاري کار پې شروع دی او د سب انجینیر یعقوب سید چې کوم موږ ته معلومات راکړه چې زموږ کوشش دا دی چې موږ زر تر زره دا کار مکمل کړو ولې چې د دې نه پس چې کوم د زمیندارو ته د غنمو او د نور فصل ته د اوبو ضرورت دی نو زموږ دا کوشش ته چې زر تر زره دا کار سرته ورسو او زمیندار وروڼو ته اوبه چې دی دا بحال کړو زموږ یو مختصر او خصوصي غونډې رپورټ هغه تاسو ته موږ د تحقیق نیوز په شیشه باندې وښود د ایم پی ایز ارشاد خان له اړخه په دې باندې خصوصي هدایت دی چې زر تر زره دی دا کار دا پروجیکټ چې دی دا سرته ورسي زه د ورخان اجازت غواړم د لوی الله په امان